یو مثال در کومله دا واوري څومره اثر دی پکې څومره انسان په زندګۍ کې تبدیلی راولي کاش چې زما وستا په زندګۍ کې هم تبدیلی راولي امام بخاری په کتاب المناقب کې او د تواریخ چې څومره کتابونه دي ډیر تاریخ کتابونه دي په هغه کې هم دا خبره موجود ده خو امام بخاری په کتاب المناقب کې دا خبره کړې ده کله چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم هجرت وکړه دا یو مثالی وخت مو د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته کله هجرت وکړه 45 مهاجرین پیغمبر علیه السلام سره کم او بیش 45 او د مدینه منوره خپل اوسیدون کې خلق هغه ته بیا انصار وي انصار صحابه د مدینه منوره کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د مکی مکرمه نه هجرت وکړه هغه ته ویل کېږي مهاجرین کورونه یې پرې خوده جیدادونه یې پرې خوده مال مویشی یې پرې خوده ارس تر پاتې شو اسلام د پاره صرف او صرف پتن باندې یو جوړ کپڑے هغه ارس پرې خوده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره لاړ مدینه منوره له کله چې الته ورسېده تاسو به سکول په کتابو کې ویلي مواخات مدینه رورولي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره مواخات مدینه ورته ویل کی چې نبی علیہ السلام الته ورسېده مسجد نبوي شریف تعمیر شو چې کله هغه تعمیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا مهاجرین صحابه را وخښته یو به مهاجر صحابي لاس نه اونیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یو به انصاری راوسته ځکه مهاجر سره هیڅ شیم نو او انصاری صحابي د مدینه منوره اوسیدونکو به هغه سره به کورمو هغه سره به مالمو هغه سره به مال مویشي ګډي بيزیم وي د هغه په پټیمو د هغه په جیدادونه مو هغه سره به ظاهري کپڑے مو وي خوراک بمو پیغمبر علیہ السلام به یو مهاجر صحابي را وخښته او انصاری صحابي لویا په تور د رور ولای باندې ورک څه به ورته وي چې دا ستا رور دی دې ته ویل کېږي مواخات مدینه امام بخاری دا خبره ذکر کړې ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با چې د مهاجر چې د بل وطن انسان بو په قوم باندې بدل په عادات باندې بدل په نسل باندې بدل په رنگ باندې بدل او په دغه ټولو خبرو باندې پردی انسان بو خو چې نبی علیہ السلام مبارک به د مهاجر صحابي لاس د انصاری صحابي په لاس کې ورکه او توبه فرمایل دا ستارور دی چې دغه انصاری صحابي به بوته کور به ور سره بیل ک مال به ور سره بیل ک مال مویشی به ور سره بیل کړه زمکه به ور سره بیل کړي او دا به ورته فرمایل چې ما په جیدات کې چې څومره د زما په ملکیت کې دی تماله حضور مبارک پر اور ولای کې راکړی چې څومره زما مال دی نیم دستا او نیم دزما او بدی کې خوندوره خبر ارته کومه امام بخاری فرمائی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دے فرمائی دا څومره عجیب اور ولی وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ دل یې زپر اور ولای باندې ورکړم وی زه مهاجر ما عبدالرحمن ابن عوف فرمائی او سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ دا انصاریو وی چې هغه یې زپر اور ولای باندې ورکړم او چې کله اور ولای باندې ورکړم ویچ ځان سره کور ته بوتلم هر څه یې نیم کړه که کورو که مال و نقد که مال مویشي وه که ځمکې وې هر څه یې نیم کړه نیم یې ماله راکړه او نیم ده واخیسته او بیا د قربانۍ خبرې ته تاسو وګورئ وی چې سعد ابن ربیع راته وفرمایل چې عبدالرحمن ابن عوفه والله ما دوه ښځې دي چې کومه ښځه ستا خوښي طلاق ورکوم عدت به تیر که نکاح ورسره وتړه څومره قرباني ده ځکه چې ما ته حضور مبارک فرمایلی چې دا تا په هر شي کې نیم دی که زما کور والا دعا یو طلاق ورکومه عدت به تیر که ستا دپاره زما کور والا نه شوه ستا دپاره حلاله نکاح ورسره وکړه
عبدالرحمن ابن عوف فرمایي چې ما ورته وفرمایل چې ما ته مونږ عرب خلک یو د مکې مکرمې تجارت کوونکي خلک یو، ما ته صرف بازار لیار وښایه بس ته نور بېغمه شي. وی چې ما ته وی چې نه قبض به یې خامخه کړې، ما دا مال به خامخه اخلي، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې حکم کړی خامخه به یې اخلي. هغې نه پس یې ته چاله ورکړه مې اخله. عبدالرحمن ابن عوف چې ما ورته وفرمیل چې ما وخېشته، ما قبول که، ما بیرته تا ته واپس که، ما ته صرف د بازار لار وښایه بس نور مال تجارت راځي. دی ډېر تکړه و په تجارت کې، او هغه ته چې کله د بازار لار وښوده، بنو قینقاع په نوم باندې یو بازار و، دی فرمایي ما خپل سټرګل محنت دا شروع که لا بړمه، او چې واپس به رالم ځان سره به مه پنیر ښایسته غوړي به ما راوړه، نیم به ما وخاړه، نیم به سعد ابن ربیع چې زما رورو نیم به هغه وخاړه. او بیا چې کله وفات شو تا ته پته شته څومره مال یو دومره سونه یې پرېښوده چې اوو اوښانو نه شوه وړی. دی مبارک فرمایي زما دومره تجربه وه په کاروبار کې. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي چې ما به په ځمکه خاورې راوخشتې، خاورې هغې نه به رب سونه جوړوله. دومره تکړه دی، په 10 مبشرو کې دی، انتهایی مالدار صحابي. خو هغه سعد ابن ربیع ورته فرمایي چې زما حصه به اخلې دا ستا ده، ته چاله ورکړه. دې ته ویل کېږي مواخات مدینه.